نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول بجمع دول الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سورة حجرات 11 نمبر آیات مبارکه ولستو د رکوع مبارکه کی الله رب العزت مسلمانانو ته او انسانیت ته ترتیب او د عقلیت چل خودل چې عقل با چې عقل بسنګ استعماله ظاهر معنا خود لفظ دادا یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا يسخر قوم مسخره بنکوي یو انسان په بد توهین په نظر نه ګوري یو قوم ته بعد توهین په نظر نه ګوري یو قوم ته با پسپک نظر باندې نه ګوري عسى ان يكونوا خيرا منهم وای نزدې دا الله رب العزت وای نزدې دا چې تاسو یو قوم ته پسپک نظر باندې ګورئ کې دې شي دې تاسو نه بهتر شي په اعمالو کې دقه شانت به لاول سړو ته خطاب دی او دقه شانت به خزو ته خطاب دی بیا وی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان
وی ډیر بد دی چاته بد نمونه اغستل د فسق نمونه اغستل چې یو انسان په دې باندې دا بد ګڼي او ته هغې ته هغه نمونه آلې او تنګې خپل نوم ورته بدلې او تا ایمان راوړی دی او مسلمان شوی وی که بیا دې توبه ونه وسته نو فاولئک هم الظالمون همدغه کسان لوی ظالمان دي بیا آیات مبارکه مفهوم معنا ما تاسو ته وکړه مونږ تاسو ته الله رب العزت عقلی تقاضا راکړي چې د دنیا کې به د انسانیت په شانته زندگی تیرې د غیر انسانیت په شانته زندگی به نه تیرې کستا سوچي بعضی وخت یو انسان نه داسې کار وشي چې هغه انسان عمل داسې قبیح عمل وکړي نو بل ورته راپاسېږي مړه وایي څه ځان نه دې سپی جوړ کړی حالانکې دې خو سپی نه یې که نه دا خو انسان دی بعضی وخت دا انسان یو داسې قبیح کار وکړي وایي مړه څه خرې نو دا خو خر نه دی که نه دا خو انسان دی نو دا کم انسان چې د انسانیت تقاضا دا ده او به خصوصا زمونږ استاد د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان چې مونږ تاسو څومره یو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا تربیت د عقل لا کړه چې د هر مخلوق د الله سره با په خو سلوک سره زندگی تیرې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا تربیت را کړې قران کریم مونږ ته تاسو ته دا تربیت را کړې مونږ تاسو چې یو انسان ته په کمزور نظر باندې اون ګورو دا د تکبر نظر دا د لوی نظر دا سپک نظر دا عمل د کفارو دی دا مسخره کول دا ټوکې ټکارې کول دا عمل د کفارو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په اهل مکه کې زندگی فالله لږ مسلمانان په لږ تعداد سره دې کفارو با پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس مسخره کولې دې کفارو با پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت صحابه پس مسخره کولې او به موږ تاسو تاریخ لوستل دي د علماو د خپل نم تاریخ اوریدل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم شان الله ورک ټول کافران هم تسلیمي
یو عیسائی دی هغه یو کتاب لیکلی دی انګلیش کې دی د 100 کسانو په فهرست باندې کتاب لیکلی چې په دنیا کې بهترین دا 100 کسان تیر شوي هنډرمین او دې عیسائی پہلا په شروع کې محمد صلی الله علیه وسلم نام ذکر کړي او دې عیسائی ابه په دې باجه په شروع کې سوالونه کړي دي چې عیسایان رونه په ما باندې دا اعتراضات کوي چې ته خو عیسائی وي د عیسی علیه السلام په مذهب وي پکارو چې تا عیسی علیه السلام اول نمبر ته لیکلی وي بیا دې په خپله جواب کوي وایي زما ورونه چې په کوم سوالونه په ما باندې کوي د هغې جواب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سلطنت قائم کړو یو باچاهت قائم کړو عیسی علیه السلام د الله پیغمبر رسول وو خو سلطنت او باچاهت وسره نه وو رسالت ورسره نه وو او دای لیکلی دي چې په دنیا کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو به ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې منن نه داسې کس راشي او نه مخکې راغلی و نو چې دې موږ تاسو دې خبرو ته سوچ وکړو دا صحابه دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي چې کوم هغه ادنا درجه والا وحشي ابن الحرب هغه دنیا ته یو مثال قائم دی د امت تفارا زه تاسو ته قسمیه دا خبره کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روټۍ فکر نه دی کړی د خېټې فکر یې نه دی کړی واقعات ډېر زیات دي حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه فرمایي او وی د مدینه د مسجد په خوا کې یو يهودي و داغه دکان رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره په دا کې زغره او تورې خوسته و فقرض سودا به تیر راوړه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زموار خو پکې زوما وی هغه يهودي راته وی چې وا بلالا د ماسختنه پورې د سره ټیم دې ک پیسې دې را نه وړل واپس هم د نقش شانته غلام جوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی سویل شمنا ډېر پریشان یم وی شپش ولا ډېر پریشان یم
وای د یمن گورنر رسول الله صلی الله علیه وسلم د طوائف راولېږل او دومره طوائف وو 18 اوښان سرمایه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته وای بلال راشه لاول خو ته قرضه ادا دا قرضه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل نه استعمال شوی. رسول سوال لازم ذهن کې چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه ورکړه. صحابه براتلل ایمان والا براتلل ایمان به قبلو باچاهان براتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو دا خرچه به بدیو کې دی دا یو قسم بیت المال لبه کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال حبشي ته وایي چې بلال صاحب راشه د خپل لاول خو ته خرچه ادا قرض ورک. وای قسم دې چې بلال حبشي صاحب وایي چې قسم دې شپه شوله تیاره شوله لږ مال پاتې و چې بلال صاحب شابه دا تقسیم کا او وای چې ټول مال تقسیم شو د شپې ډېر لیټ وای خپل صادره اوسنډو کور ته لاړ ایسه کور ته نه وړل. حلال کې د بیبیانو دا خواهش یو کتاب میں گتو هغه د رشیا نه ډېر زیاته اسلحه واغسته. دا خبره تقریبا 15 کاله تاسو وړاندې کړې وه. اسلحه واغسته اپوزیشن ډېر سخت اعتراضات وکړل چې ملک دیوالیه کو زنانه ورته وای وزیر اعظم چې کومه زنانه دغه ورته وای زه پوهېږم چې د اپوزیشن دا اعتراضات دي خو ما د مسلمانانو د لیډر تاریخ لوستلی دی. د مسلمانانو د لیډر چې کله د دنیا نه رخصت شو په کور کې احسن او تر ډیوې پورې کور کې نه و تیاره وه خو دیوالونه ته جنگي اسباب ځلندو. نو موږ تاسو به ځان په جنگي اسباب چې څومره په دې به ځان کامیاب ساتو. د مسلمانانو لیډر په ټوله دنیا قبضه وه. په هغه ټیم اکثر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اکثر په ډېر زیات حساب کتاب قبضه وه. ته خو د مسلمانان کمزوري شول په خپل عیش او عشرت کې شول. عرب په دنیا کې یو مضبوط مجاهد یادېدو. عرب نن ماینش ځکه عیش او عشرت نن د ټوله دنیا باندې د یهودو قبضه ده. وجه څه ده؟ اخو ځان په دې اسبابو مضبوط ساتي. حالانکه یو کوټنی ریاست دی یو معمولی غونډه کې ریاست دی او په ټوله دنیا قبضه ده څوک ټر نشي کولی. او چې کوم د موسی علیه السلام قوانین دي په هغې خپله زندګي پالي. یهود د هفتې په ورځ چوټي کوي. زموږ د مسلمانانو د جمعې په ورځ چوټي ده او اتوار ته ماړه والله. ولې دا مونږ خپل چې کوم د الله د رسول احکامات دی هغه پرېښي دي. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. حالانکه د مسلمانانو سره شوي دي چې اے مسلمانانو
تاسو به ګوره په چا پسې مسخرې نه کوئ تاسو له الله رب العزت یو اتارټ یو طاقت یو قوت درکو داسې سوچ به نه کوئ چې دا پلان کې انسان زما په مقابله کې سم نه دی هر انسان د خپل ځان ته ډېر بهتر او عزتمن اوچت لحاظ سره ګوري هغه د غریب او فقیر ولې نه تو په خپل ضمیر کې وایي چې دا انسان زما نه مخکې دی او قابل دی د یو واقعه درته ویمه تیم ناوخته دی اسرائیل علیه السلام نه الله رب العزت تپوس وکړو چې کوم وخت کې ډېر خفه شوی کوم وخت کې ډېر خوشحاله شوی کوم وخت کې غبراهټ ته باندې راغلی ویا الله درې ځای کې را باندې یو ځای کې را باندې سخته یره راغله یو ځای کې ډېر سخت خفګان جړل مې دي او په یو ځای کې مې خاندل دي وای دا خفګان دی څنګه کړی دی وای په یو ځنګل کې یوه ښځه وه او تا راته وکړه مکو چې ورشه روح ته اوچت کا او د هغې نه ما روح را اوچتوو د هغې حمل دورانو وضع د حمل وه بچی پیدا کېده وای ما ویل چې دا بچی اولاد پیدا شي وای بچی چې کله پیدا شو ما ته روح قبض لکه بچی پیدا هم نه دی نیم پیدا دی نو بس داسې وخت کې را پیدا شو ما ته روح قبض وای دې وخت کې مې ډېر سخت جړل چې یا الله د دې ماشوم به څه کېږي داسې یو څو واقعات نور هم دي الله د دو کسانو نه بیا باچاهان هم پکې جوړ کړلې خدا درته یو عالم دین قصه کوم وای کوم ځای کې ډېر خفګان خوشحاله شوی او خاندل دي وای تا راته حکم وکړو چې ورشه د یو پلان کې نه روح قبض کا وای زه لاړم چې روح ته قبض کوم نو دا د یو موچي سره ولاړ دی او موچي ته وایي چې ما له یو داسې سپلی جوړې کړه چې داسې یو دا کیسې کتارې ورته کوي چې ګورې کال ټیم پکې وي ګوره چې کال نه مخکې که داسې شو داسې شوې ما ورته وایي چې ظالمه زه خو د پسې راغلی یم او ته لګې دې سره دا کیسې کتارې کې وایي دلته مې ډېر خاندلې چې دا وګوره وایي کوم ځای کې هېرېدلی وای تا راته وویل چې یو عالم الدین پسې ورشه روح ته قبض کا وای کوم وخت چې زه ده پسې ورلم نو د ده نه داسې شواګانې رابار کېدې چې هغې ذهن نه پرېښوستم ده ته شغلې به دې رابار کېدې وای نه پرېښوستم ما چې خدایه څه وکړم نو دې وخت کې ګبراو شوم خو خیر وای ځان ستا حکم و ځان مې ورسو روح مې ته قبض وای خادم هغه کس و چې ته په چا ډېر سخت جړل دی دې له ما دومره درجه او اتارټي دین مې وله ورکړه علم باندې مې ماهر کړه او دومره الله ته راپونش چې تا ته روح نشو قبض کولی دا هر څه زمونږ او ستاسو دا د الله په قدرت کې دي قسم بالله راته یم چې ګوره د دې خبرې باندې تصور هم ونه کې ګوره چې زه د الله نه پټ یم
ګوره ما استاد دا هر څه دا یو په دې بدن باندې چې دا څومره خیره دی د معمولي ما ته په نظر نه ښکاري الله په نظر کې دی نو موږ تاسو به یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم کمزور نظر به نه کو چاته هر انسان ته به د عظمت په نظر ګورو هر انسان ته به د یو درجه په نظر ګورو یو به بچا فتوی نه جاری کو بار بار دا خبره کوم سپته لګي کوم انسان الله ته ډېر محبوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دي چې په یو کس کې 98 قبایح دي 98 او دو پکې خصفات دي نو موږ تاسو به دا خصفات بیانو موږ تاسو به دا قبایح نه بیانو هغه ته به د عظمت په نظر ګورو یو شرابي وفات د معاشره په نظر کې ډېر سپاکو یو عالم دین په خوب کې ولید نه کهاني ډېره زیاته ده په قبر کې د سوړ گزارشي او بیا د علماو نه په تو طرف کې چې سیب قبر کې نه دا شی گزار شوی دی زما ټول ژوند دی سو وکم و بس کولاو کنو چې هغه کولاو کنو هغه شرابي چې کوم انسانو د هغه ته په قبر کې الله ناشنا ناشنا ګلان را زورغنولیو سپېمو د الله ګلان لګولې دی او یو ناشنا خوشبو ده د قبر بن کړه دی واپس راغله د کور نه ولا معلومات کړي دي چې د څه عمل کوو دا خو زموږ تاسو په معاشره کې ډېر سپک انسانو وای نور خبر نه ماخذ ورته وای چې د شپې به کور ترالو په قران به ګوتې ګرځولې چې قران هم وته نوښدا چې دا ستا حق کتاب دی دا ستا حق کتاب دی دا ستا حق کتاب دی او سحر بچ پاسې دو منځ عبادت به نه کوو قران به راواغستو ادس په وکو کولاو به کو دا ستا حق کتاب دی دا ستا حق کتاب دی سپت عمل دیکھو نو مونږ تاسو سپته لګي کوم انسان الله ته ډېر معزز دی ان شاء الله دی رکو کې د تیوسو جمعه بیان کوما الله رب العزت دې کې مونږ تاسو ته انسان همدردی خو دلی دا چې د انسان سره په کم شکل او صورت کې ملاويږي نیک په خپل مزدور سره په کم شکل ملاويږي مزدور په خپل نیک سره په کم شکل صورت ملاويږي ټول ژوند راته بده کې خودلې مونږ تاسو په قران کریم او د الله په دین باندې تابعداري وکړو ان شاء الله الله به مونږ تاسو ته کامیابی ژوند را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین